مدد او امداد موږ نه غواړو. موږ ملنګان نه یو، موږ آرټسټان یو، موږ فنکاران یو او موږ ته په دې خبره فخر دی چې موږ د معاشرې مخ یو، موږ د معاشرې آینه یو. خلک چې څه کوي موږ د هغوی د کردار شکل یو. هغه زموږ سبجیکټ دی، موږ یې آبجیکټ یو. مخکې په کار و چې دا کار شوی دی او ډېر ښه کار دی، خو زما دې کې څه اعتراضات وو، هغه په سټیج باندې تاسو مخامخ پېښ مو کړل. هغې کې څه خبرې داسې دي چې هغه د آرټسټ په هکله درنې دي، په کار دی چې هغه د آرټسټ حقوق دي چې هغه پوره کړي. څه د حکومت دي، خو د حکومت کم دي د آرټسټیانو، یعنې ذمهداریان دي. موږ هغه ذمهداریان یې پوره کړو، موږ خپلې ذمهداریان یې په خپل کسر کړو. موږ دا وایو چې دا زموږ کمي دي، کم از کم دا موږ پوره کړو. دا خو زموږ ذمهداریان دي که نه؟ پروګرام خو ښه خلک هم ښه ټولو کې خبرې وکړې، ګورنمنټ هم ښه ریسپانس وکړو. باقي هغه ګل صاحب که تاسو وګورئ دغه آرټسټان یې د خیبر پښتونخوا دا لاهور ته لاړ شي، بالیووډ ته لاړ شي، ډېر ښه د هغې رزلټ راځي، خو دا آرټسټان دلته خوارېږي. آیا هغې ته موقع نشته دی، یا هغه سکرپټ رایټنګ نشته، یا چې کوم دی هغه پروډکشن نشته؟ ګورئ خبره دا ده، دا هجرت چې کوم دی که تاسو چې وایي تلل، دا خو ډېر یو بابرکته کار دی، خو د دې لپاره لږ شرط دی د خلکو ریسټرکشنز دي. ریسټرکشنز دا چې د چا به په کور کې داسې څوک کس وي دغه آرټسټ چې هغه کور کې پرېږدي ولاړ شي، دومره محنت وکړي، هلته ډېر غټ محنت دی. هغه صرف په یو د کرۍ په کمره باندې نه کېږي، د یوې میاشتې نه لاړې یا یو کال نه لاړې او ته به هغه دومره ګټې. هغه انلیمیټډ جرني ده، یو اوږد سفر دی. یعنې ما کم از کم 40 کاله خو زما وشول، نو په دې 40 کالو کې که د چا مور بوډۍ بیمارې نشي پرېښودلی، د چا دلته جواب شي، د چا بچي، د چا نورې مسلې، د چا نورې مسلې. نو زما خیال دی چې څوک الوتې شي، څوک تللی شي، نو لاره هغه له خدای غواړي ضرور ده چې لاړ شي. اخري پوښتنه دا ده چې کوم څنګه اعلانونه مو شو او پوښتنې مو شولې، آیا آرټسټ صرف یو امداد ته یا یو څو روپو چیک ته چې کوم دی هغه کښېني، که نه هغه لپاره چارواکو ته پکار دی چې هغه شان میدان دې جوړ کړي، هغه شان تیټر، هغه شان فلم موقع دې ورکړي؟ دا بنیادي خبره ده او ما په دې باندې همدغه یو پوینټ چې کوم دی ما فوکس کړی و. ما لکه د خپلې خبرې بنیاد هم زما همدا و او په همدې باندې ما خپله خبره ختمه کړه. تاسو به کتلي خبرې ډېرې وې، خبرې ډېرې کېدې شولې، یو خو خلک د هغې نور ضرورتونه یا هم راځي پر کار کوي. ما چونکې خپله خبره او خپل پوینټ چې کوم و هغه بلکل فوکس کړی او د هغې بنیاد هم همدا خبره وه چې مدد او امداد موږ نه غواړو. موږ ملنګان نه یو، موږ آرټسټان یو، موږ فنکاران یو او موږ ته په دې خبره فخر دی چې موږ د معاشرې مخ یو، موږ د معاشرې آینه یو. خلک چې څه کوي موږ د هغوی د کردار شکل یو. هغه زموږ سبجیکټ دی، موږ یې آبجیکټ یو. موږ به همیشه د هغه خلکو پرزنټیشن د هغوی ویلیو به ریپرزنټ کوو چې کومه ویلیو هغوی په معاشره کې خلکو ته پېښ کړي. موږ د ځانه هېڅ نه کوو، موږ که څه جوړېږو صرف د دې لپاره جوړېږو. نو لهذا سوال دا دی چې موږ د دې لپاره هغه فن پېښ کولی شو، نو دا فن ولې موږ ته نه راځي چې موږ د دې اضطراب نه او د دې ګرداب نه او د دې مشکل نه ووځو. دا هم موږ له راځي، خو که دی له نه ورځي یا نه ورځي او یا نه زده کوي، نو دې کې زما تصور نشته.